أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. 28 نمبر آیات تے د سورت یونس 11 سپارہ. د دې ځای نه براءت د الله د مشرکانو سره د قیامت په ورځ. کوم خلک چې وایي دا بوتان مونږ الله ته وکیلان جوړو، سفارشیان جوړو، مونږ دا الله ته ذریعه او د وسیلې جوړو، نو د قیامت په ورځ باندې به الله تعالی دا ټول خلق راجمع کی. د آدم علیه السلام نه واخله تر آخري انسان پورې د دې سره سره اتل زرق مخلوقات و الله راجمع کی د قیامت په ورځ. او الله وتا او فرمایي چې کوم مجرمان دي دا جدا شي. سورۃ کهف 47 کې وایي وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. ټول به موږ راجمع کوو، یو تن مته موږ پاتې نه. که څو خپل مړي سیزي او ایرې په دریاب کې غورځي، الله به دغه راجمع کوي. د دې خلکو عقیده دا ده چې دا موږ خپل مړی وسیزو او ایرې په دریاب کې ونولو چې الله یې د حساب د کتاب د لپاره دوباره راژوندی نه کړي. دا د عبث عقل دی، بس استعمال دی. دی په خپل خواهش پسې روان دی. کوم چې د هندوانو عقیده ده چې مړي سیزي، د دې لپاره سیزي چې الله ته یې راپورته کېدل ګران وي. ګورئ مسلمانانو، الله تبارک وتعالی فرشتې پیدا کړي دي، انسانان پیدا کړي دي او زناور پیدا کړي دي. زناور کې الله شهوت خو دې دي، په فرشتو کې الله عقل خو دې دي، عقل سلیم. او په انسان کې الله شهوت هم خو دې او عقل په کې هم خو دې. کله چې دا انسان عقل استعمالي او د عقل په شهوت باندې غالب شي، الله یې د فرشتو نه اوچتوي په مقام او مرتبه کې. او چې کله په دې انسان باندې شهوت غالب شي او عقل مغلوب شي، الله دې د زناور نام سکی لاندې کوي. اوس هر انسان ته پته ده ما کې شهوت هم شته او ما کې عقل هم. زه خپل شهوت په عقل غالب کوم نو د زناور نه بدتر دی. قرآن وایي اولئک کالانعام بل هم اضل. دا د څاروو هم بدتر دي چې د خپل خواهش په عقل باندې څه کو غوره کو. دی په خپل خواهش فیصلې کوي. او چې کله هم یو انسان خپل عقل دی په خواهش باندې غوره کو، نو الله وایي دا د فرشتو نه څه دی؟ اعلی مقام دی، اشرف المخلوقات دی. نو الله تعالی به دا ټول راجمع کوي، یو پوټس کې یو انسان به هم پاتې نه کړي. دا ټول چې کله د حشر په میدان کې ودرېږي، نو د قرآن نظر شم سورۃ یاسین 59 نمبر آیات وایي وامتازوا الیوم ایها المجرمون. اوس ته مجرمان جدا شي، نیکان یو طرف ته شي، مجرمان بل طرف ته شي. جهنم براوستلی شي او هغې ته به 90,000 واګې اچولی شي، زنځیران. حدیث کې راځي دا جهنم به ډېر غړمباری کوي، ډېر غوسه به وي. اب دغه په الله تعالی د جهنم سره لوز کړی د مړېدو او ډېر بوته الله ور واچي. بیا به دا جهنم وایي الله نور را واچوه. فرشتې به ورته وایي آیا ډک شوې؟ وایي دا جهنم به وایي حل من مزید، نور را وغورځوه. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د مسلمانانو ورونو
وای په دې انسانانو پسې بعد د جهنم دا اور ګرځي عن قریب د چې د دې سیزلو ته نږدې شي د جهنم ګرمي د 500 سال په مسافت باندې انسان محسوسولی شي چې 1500 کاله د لري دونه به د ګرمي محسوسيږي نو جبرائیل وای د محمدیه امت ته جهنم اور را نږدې شوی دی عن قریب د چې د دې اوس وځي الله تعالی په حکم باندې با جبرائیل امین یو لوخي کې وبر راوړي او هغه لوخي هغه وبو نبی رسول الله صلی الله علیه لور کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم با وبو په لاس کې راواچي او د جهنم د اور ته به ولولي هغه ور به مړ شي نبی علیہ السلام به تفوس کې جبرائیل دا کم وبوي نو جبرائیل وو ته فرمایي دا الله تعالی ستاد امت دا هغه خلق اوخ کې راجمع کړي چې د الله د یری نه بيدلی د سترګو د حدیث عنوان دا دی چې د جهنم اور دا باغ اوخ کو باندې مړ کیږي چې کوم د الله د یری نه سترګو نه شي په تنهایی کې وګرځي د الله راجمع کوي باغ سترګو باندې د الله تعالی د جهنم اور حرام کړی دی چې د الله د یری نه کوم اوخ کې راوبېږي او دا اصل کې د زړه وینه ده زړه غمجن شي نو پستر کو باندې اوخ کې راتوش دا اصل کې د زړه نه راوځي دا مسلمانانو ډیر خلک زړه اوخ کې دا قیمتي ملغلره اسې توي څوک د انسان د پاره توي څوک د بچو د پاره توي څوک د مال او متاع د پاره توي دا قیمتي زړه د الله عرش دی حدیث کرا دی قلب المؤمن عرش الله دا زړه د قیمتي سرمایه ده دا د الله عرش ته دی کې الله وای د پوز مکو واسمانونو کې نه ځایږي د مؤمن بنده په زړه کې ځایږي سبحان الله څومره لوی مقام دی په ټول وجود کې زړه د بادشاہیت حاصل دی الله په دې کې ځایګه دا د الله نقش جوړ کا بیا وګوره چې الله تعالی صدر کوي ستامو منګه خواهشات په الله پوره کې مو وړه دعا الله ستاسو ضرورتونه باندې عالم دی نن سبا ما او تا په غفلت کې فراته یو ما او تا زړه قیمتي شی راغسته ده هغه مونږ دې بی قیمته حساب کړی دی گاڑو کې خلک لګي کنه دل برای فروخ قیمت ایک مسکراہٹ وای کنه چا به کې غش اور منډلې دا ځونه ارزان ده مسلمانان دا قیمتي شی ته نه خبر نه دل برای فروخ قیمت ایک مسکراہٹ ته خبر نه چې دا زړه څه شی دی کتر دې نه خبر شوې کنه دا الله عرش ته دا الله عرش په یو مسکراہٹ باندې ورکه الله سبحان تیرے قدرت دا زما استا جهالت قم قلتو د موت خبر نه چې موږ الله سره کړی دی دا الله کور دی خان دا چې د بل ور کو نو الله ستا دا الله نور بیا ته نه راځي الله ته درسېدو دروازه ده حدیث کرا دي جوړه الله ته درسېدو دروازه ده دا چې سغواړي بس هغه ټول وجود کوي د قیامت فورز به الله تعالی ټول خلق ودري کوم خلق چې د غیر الله بندگی کړی دا هغه به هم الله ودري دغه بوتان حدیث کې د بوتان به هم الله دی له ګویا نه کی وای دي خلق تاسو بندگی کړو هغه چې موږ خبرو الله مو خو به جانو کوم خلق چې قبرونو ته سجدي کړی دي یا بزرګانو باباګانو قبرونو د ځان هغه نه سجدهګانې جوړې کړې وي او سوالونه او نظر نیازونه به ته وتل الله بغه بزرګان را پورته کی ثم نقول للذین بیابوا ومنغا اغه کسانو تاشرکو چې مشرکان دي مکانکم ودرېږي په خپل ځای باندې انتم تاسو او شرکاؤکم او شریکان تاسو فزیلنا بینهم نجدای براولم د دیو په منځ کې وقال اویبا شرکاؤهم شرکا اغه شریکان د دوی ما کنتم نوی تاسو ایانا زمون لرا تعبدون عبادت کونکی
دا قبرونه والا بزرګان نیکان وای تاسو خو موږ ته سجدې نه دي کړې، موږ څه خبرو؟ نه هغوی به د دوی د عبادت نه انکار وکړي. هنالک فدغه مقام باندې تبلو معلوم بکړي کل نفس هر یو تن ما اسفلت هغه چې مخکې لېږلي دي. په دغه مقام به انسان ته پته ولګي چې ما تاوان وکړ که ما ګټه کړې. د دې وجې نه مسلمانانو موږ له الله تعالی ښایسته دین را کړی دی، دین کامل دی. دا دین به موږ د دنیا دپاره نه حاصلو، دا به موږ د الله د معرفت دپاره حاصلو چې موږ پې الله وپېژنو. مالک ابن دینار مشهور بزرگ تیر شوی دی. یو ورځ انځر تړلی شو، بازار ته لاړ، فقیر ملنګ انسان و، پیسې ورسره نه وې، د خپو نه یې پیدا راویستل، دکاندار ته یې کېښودلې په دې ماله انځر راکړه. هغه چې وکتل نو بوټانو ته زاړه میلاو شو، وی په دې انځر نه کېږي نه کېږي، بس روان شو. ګاونډي پسې راغی، وی څه یې نه غوښتل؟ وی څخه زاړه بوټان یې راکړي وي چې ماله په دې انځر راکړه. هغه ورته وی ودې نه پېژنده څوک دی؟ هغه ورته وی نه، وی د وخت ولی الله دی، ډېر بزرګ انسان دی، او که د ده انځر تا دله انځر ورکړی وی که نه نو دعا به درته کړې وه. الله مستجاب الدعوات ګرځولی دی، خلک د ده خدمت کوي او دعا ترې اخلي. ته ډېر بدقسمت یې. فورا یې غلام راولېږو، وی لاړ شه د مالک ابن دینار حجرې ته، دا ټوکرې وله ورکړه، او یې غلامه که ټوکرې دې نه واخېسته که نو ازاد یې، په دې خوشحاله یې. مالک ابن دینار پسې غلام راغی، وی حضرت دا ټوکرې قبوله کړه، زما پکې غټ خیر دی. هغه ورته وی ستا پکې خیر دی خو زما پکې هلاکت دی. وی ما ته مالک وایي که دا ټوکرې ته نه واخېسته نو ازادوم دی. خو وی زه چې هم راغلم نو ما وی چې دی ما ته شاته انځر رالیږي، ولې چې پته به ته ولګي چې سړی خو څه دی، مرتبې والا دی، او ما قسم کړی دی چې زه به د دین په نوم باندې څه شی نه خورم. ما قسم کړی دی، او ستا ته پته ولګي چې د الله تعالی ولی دی او دعا یې قبلېږي. دغې لالچ ته به ما انځر خوړی، زه خو ځان هلاکت ته نه غورځم، ما قسم کړی دی نه هغې انځر یې ونه خوړل. هنالک فدغه مقام باندې تبلو معلوم بکړي کلو نفس هر نفس ما هغه اسفلت چې مخکې لېږلي دي، وردو الی الله مولاهم الحق او واپس بشه الله ته چې مالک د دوی دی په حق باندې، وضل عنهم او رک بشي د دوی نه ما هغه څه کانو یفترون چې دوی د ځانه جوړول. ويوم وربنا نحشر الذين جميعا ثم نقول بيده الذين لا فردا كسانوا أشهدوا